میرویس خان هوتک چې په شاه میرویس الجی هم مشهور دی. په 1483 میلادي کال کې د کندهار ښار په یو مالداره او سیاسي کورنۍ کې زیږېدلی دی. د کورنۍ د اوږدې مودې لپاره په ټولنیز او سیاسي توګه مشهور و. میرویس هوتک د پلار نوم سلیم خان او د مور نوم نازو توخی دی چې په نازو انا هم مشهور دی. د نیکه کرم خان د خپلې قبیلې د مالک په توګه وټاکل شو او د هوتک د قبیلې یا هوتک د کورنۍ د مشر په توګه پیژندل کېده. هوتک د علیزو د قوم یو مشهوره څانګه ده چې د کندهار د افغانستان د ټولو پښتنو قومونو تر ټولو پیاوړی او له سیاسي او ټولنیز پلوه مستحکم ګڼل کېږي. حاجي امان الله هوتک په خپل کتاب کې لیکلي دي چې علیزی قوم په اصل کې د افغانستان د غور یا غرج سیمې اوسیدونکي دي. دا قبیله وروسته د خپل سیمایي حکومت له امله د افغانستان جنوب ختیځ ته هجرت وکړو. میرویس هوتک له خانزاده سدوزی سره چې د دراني قبیلې سره تعلق درلودو واده ورسره وکړو. په 1900 کې کندهار د جګړې په ډګر بدل شو. د پاریس د شیا صفوید واکمنانو او د هند سني مغول واکمنانو لښکر یو له بل سره جنګېدلي. میرویس چې د سني قبایلو مشر و د ګرګین خان لخوا له خپلې قبیلې سره په جګړه کې د شکمن رول له امله ونیول شو. ګرګین خان دغه سوریان په اصفهان کې چې اوس ایران بلل کېږي د صفوي محکمې ته د حاضرېدو لپاره واستولو. قبایلي مشر وروسته خوش شو او حتی اجازه یې ورکړه چې د ایران د هغه وخت شاه سلطان حسیني سره وګوري. لکه څنګه چې میرویس په جګړه کې د خپل شکمن رول په اړه اندېښمن و، هغه د عثماني سلطنت په وخت کې د ایراني چارواکو په اجازه مکې ته د حج لپاره سفر وکړو. ویل کېږي چې میرویس هوتک په هغه وخت کې د ایران د محکمې او په ایران کې تیر کړی و. د صفوي طرز حکومت او نظامی او جنگي تخنیکونه یې د نږدې او له نږدې لیدلي وو. میرویس هوتک په مکه مکرمه کې د خپل استوګنې په وخت کې د فکر کولو نوي فرصتونه ترلاسه کړل. خو د اسلامي مفتیانو څخه یې د هغو شیعه واکمنانو په وړاندې فتوا او پوهه ترلاسه کړه چې د سیمې په خلکو یرغلونه او ظلمونه کول. میرویس د کندهار د خپلې خاورې په اړه د صفویانو پر ضد فتوا ورکړل شوه. میرویس لومړی دا فتوا له ځان سره ایران ته راوړه او بیا یې د ګرګین خان په مرسته د همدې فتوا پر بنسټ له خپل قومي لښکر سره د کندهار پر لور سفر پیل کړ. 1800 زیږدیز کال کې میرویس د یو لوی کمپاین لپاره د خپلو قبیلو جنګیالو چمتو کول پیل کړل او له ښاره بهر یې پر ایراني پوستو برید وکړ. دلته د ګرګین خان په ګډون د میرویس هوتک د قبیلې زیاتره سړي ووژل شول. د هوتکانو له دې مبارزې وروسته پاتې پښتانه قومونه د صفویانو پر ضد راپاڅېدل. په دې شرایطو کې د صفویانو پر وړاندې د پښتنو قومونه یو ځای کول یو څه ستونزمن و چې د پارسي صفویانو پر دوره کې د پښتنو سني قومونه شیعه کولو ته اړ کړل او د ګرګین خان د خپل لښکر سره یو ځای کمپاین ته دومره شدت ورکړو چې د هوتکي قوم په مشرۍ پښتنو د کندهار ښار او بیا ولایت ونیو. په تدریج سره پښتانه د هوتکي قبیلې له لښکر سره یو ځای شول او په یو وخت کې میرویس هوتک د پاریس د صفوي ستر لښکر ته ماتې ورکړه او د صفویانو تر واک لاندې سیمو د نیولو لپاره یې پراخ کمپاین پیل کړو. پرله پسې ماتې د پاریس سلطنت سقوط ته اړ کړل او په دې برخه کې دولتي دسیسې هم ناکامې شوې. د ګرګین خان وراره ته هم دنده ورکړل شوې وه چې د 1000 کسیز لښکر سره هوتکي قوم برید وکړي. خو د لومړنیو بریاو په وخت کې چې پښتانه تسلیمېدو ته نږدې شول، میرویس هوتک له تازه ځواکونو سره وروسته برید پیل کړو. د میرویس د جنګي تګلارې او د پښتنو د زړورتیا په نتیجه کې د پارسي پوځونه مات شول او زیاتره عسکر یې وژل شول. د پاریس د پوځ جنرالان وژل شو او یوازې 200 تنه په تېښته بریالي شول. د دې بریا یوازې 2 کاله وروسته په 1914 کال کې د رستم خان تر قوماندې لاندې پارسي ځواکونو یو نوی برید پیل کړو. خو د هوتکي ځواکونه هم وتوانېدل چې د هغوی ته ماته ورکړي. په دې توګه د کندهار ولایت په بشپړه توګه هوتکیانو لخوا ونیول شو او یو پیاوړی دولت بنسټ یې جوړ کړ. میرویس هوتک په 1915 میلادي کال کې تر مړینې پورې د سلطنت واکمن پاتې شو. د هغه زوی میر محمد هوتکي یا میر محمد د دولت واکمن شو او د پاریس د پاچاهانو د سیاسي ذوق څخه یې پوره ګټه پورته کړه. تر دې چې څو کاله وروسته هوتکیانو په ټول پاریس واکمني وکړه. میرویس د کندهار ښار د کوچران
په سیمه کې ښخ شو چې مقبره یې اوس هم لا ولاړه ده.